ویډیو به سکیپ کوئ نه صحیح ده. نننۍ ویډیو کې د پښتنو لپاره ډېر ضروري او ډېر یو اهم پیغام پروت دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری محمد عرفان. ملګرو نننۍ ویډیو د هغه ملګرو لپاره د هغه کسانو لپاره ده څوک چې په انلاین کار کې انټرسټ لري. صحیح ده، څوک انلاین کار کول غواړي، انلاین کار ته اپلای کول غواړي. نو دغې باره کې سره یو څو خبرې کوم. خو صحیح ده، خو د نورو خبرو نه مخکې تاسو ته په سکرین باندې یو پوسټ لګوم. تاسو دا پوسټ لګ وګورئ او زه یې درته هم وایم. صحیح ده، जो भाई या बहन मोबाइल पर 2-3 घंटा काम करके हफ्ता में 5,000 रुपए तक कमाना चाहते हैं वो रब्ता करे. صحیح ده، وایي کم خویندې کم وروڼه چې په خپل موبایل باندې 2-3 घंटे کار کول غواړي او هفته 5,000 روپۍ ګټل غواړي، نو هغه زموږ سره په واتساپ نمبر باندې رابطه وکړئ. د دې څه حقیقت دی، د مکمل حقیقت سره په دې ویډیو کې شیر کوم. صحیح ده، نن سبا زه علم په واتساپ ګروپونو کې، فیسبوک ګروپونو کې، دغه شانتې څونه چې کوم د سوشل میډیا پلیټ فارمز دي په هغې باندې دا یو ټرینډ چلیږي. هر یو سړي ځان له دا کار کتلی دی. دا کار اول پښتنو کې نه، اوس پښتنو وروڼو هم دا کار شروع کړی دی. صحیح ده، چې دغه شانتې د خلکو سره فراډ او دوکه کوي. نو دا مکمل فراډ دی، مکمل دوکه ده. څنګه مکمل فراډ دی، مکمل دوکه ده؟ څنګه تاسو ته هم دا پوسټونه شوي. صحیح ده، یو دا پوسټ یو درسره زه اوس دا بل پوسټ شیر کوم. دا را سره هم وګورئ چې په دې کې څه وایي. मेरा इन सब मेहनती लोगों के लिए एक पैगाम है जो जिंदगी में किसी अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश में है. सही था, अब पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल पर काम करे और महाना अच्छी इनकम कमाए. وایي د خپل پړی سره سره هغه سټوډنټس، هغه ملګري هغه دا د ښکوي چې تاسو په کور کې ناست یې، تاسو د خپله پړی کوئ، خپل سبق وایئ، نو د هغې سره سره خپل انکم چې دی، هر سړی غواړي زه په کور کې ناست یم. صحیح ده، زما نور څه کار روزګار نه، بس خپله پړی کوم. خو راشه انلاین جابز ورسره هم کوه. بل اوس دا دریم پوسټ سره زه شیر کوم پر سکرین باندې. ملګرو موبایل هم شته، انټرنیټ هم شته، بېروزګاري وي نو ټینشن مه هلئ. که څوک غواړي چې په یوه ورځ کې 1200 نه واخله تر 4,000 پورې پیسې وګټي، نو په دې وټساپ باندې رابطه وکړئ، په دې نمبر باندې. دغه خپل د وټساپ نمبر یې شیر کړئ. دا پوسټونه زه نن سبا ډېر زیات دي او ډېر زیات ملګري د دې سره چې دی هغه لوټ شو، ډېر زیات ملګرو سره دوکه وشوه په دې باندې. صحیح ده، نو دا څوک یي د دغه شانتې خلک راوتلی. صحیح ده، کسان پښتانه وروڼو هم دا کار شروع کړی دی. ډېر غلط کار دی. صحیح ده، حرام دي، په حرامو باندې ګټه کول دي. د ورځې چې نه نو دوی ته چې زیات نه وي 2-3 کسان خو دوی ته کوي، ځکه چې په مختلف ګروپونو کې دوی دا پوسټونه شیر کوي. نو که دوی زیات نه یې ښودی، خپل رجسټریشن فیس یې 300-400 روپۍ یې ښودی، چې 3 کسانو ته وکړي، نو هم تقریبا 1,000-1,200 روپۍ دوی د ورځې دغه شان پیدا کوي، خو حرام وي. نو دوی دغه شان دي، ته چې د دغه په وټساپ باندې رابطه ورسره وکړي، تا ته به دغه سړی وایي بلکل ته په دې کمپنۍ کې زموږ سره جاب کولی شي، خو تا سره به په دې ویب سایټ کې د رجسټریشن فیس چې دی هغه به دونه جمع کول غواړي. صحیح ده، ته چې کله هغه فیس ورته ټیک ته زیات ملګرو سره خودې خوږې، خو تا به دومره انفرس کي چې ته به وایې چې بلکل دا ریل دی، دا کول غواړم. نو ته کله هغې ته هغه رجسټریشن فیس هغو ته دغه کې ट्रांसफर کې وته د هغې نه پس دا ته وایي بلکل کنګریچولیشن، تعالی به مبارکي هم درکړي. وایي ته زموږ سره په کمپنۍ کې ایډ شوې، اوس یو بل دغه دی، د هغې دپاره به ته اوس رجسټریشن کې بل یو شیز به درته یاد کړي. نو دغه دوه یو رجسټریشن فیس چې ستا نه واخلي، ستا د وټساپ نمبر به بیا بلاک کړي. او بله خبره ده، که هغه هلک وي که هغه میل وي، نو هغه به خپل وایس چې دی هغه فیمیل وایس چینجر یې ډاونلوډ کړی. صحیح ده، په دغه خپل موبایل کې او ته اوس د جنکو په اواز باندې میسجونه کوي، نو خلک وایي چې بلکل دا خو یو کمپني ده او دا ریل دی. نو زیات ملګرو ته اپلای وکړي، دغه شانتې فیسونه جمع کړي. او اوس بله خبره دا ده چې اول به فیسونه زیات، نو چې فیسونه کم کړي دي، 300 روپۍ 400 روپۍ 500 روپۍ، ځکه چې دا لږې روپۍ هر څوک د ښکوي که نه ورکوي. بس دغه شانتې په دې طریقه باندې د پښتنو سره دغه شان د ملګرو سره دا فراډونه کېږي. او بیا چې سره دا فراډ وشي، نو بیا راشي د فیسبوک په ګروپونو کې او فیسبوک باندې بیا دا پوسټونه کوي، وایي دا یو نمبر چې دی، دا یو کمپنۍ چې دا یو شی چې دا فیک دی، دا فراډ دی، دې ته اپلای مه کوئ. نو دغه لږ شانتې معلوماتو زما سره چې ستاسو سره شیر کړم د دې په باره کې. نو په دې ویډیو کې څه انفارمیشن معلومات وي، نو نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ. او د داسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ د فیسبوک پیج او یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. دغه شانتې معلوماتي ویډیوګانو تاسو ته میلاویږي، په ټایم باندې میلاویږي. او په نیکسټ ویډیو کې په خپلو دعاګانو کې مو یاد ساتئ. د الله په امان.